او کنه دی په دې نیت باندې راغی چې یاره د په دې خبرو کې زه غیب راوګاږم چېرته دې کس ته هدایت نه میلوي دی د هدایت په نیت راغلی نه دی د تربیت په نیت باندې راغلی نه دی. درې کسان دا د یو بزرګ ملاقات ته پار روان یو پکې چې کوم دی دغه دی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دی وړوکی دی نو دی عمره روان دی په لاره باندې دی لا شیخ نه دی جوړ شوی لا ماشوم دی ځوانۍ کې دی نو دی د یو بزرګ ملاقات ته پار روان دي د الله والا ملاقات ته پار روان دي لار کې سره 2 کسان ملګري شو هغې د دې تپوس کو چېرته دی پلان کې بزرګ ملاقات ته پاره ځو نو د یو بل نه تپوسونه کول شروع دا شیخ عبدالقادر جیلانی د یو کس نه تپوس کی ورته څه لپاره ځي دی بزرګ ته دی بزرګ ملاقات لږی خو څه لپاره ځي نو هغه ورته وایي زه خو غریب یم چې الله تعالی یې مالدار کي نو دی چې کوم دی وي صحیح ده نو د هغه بل کس نه تپوس کوي ته څه کوې دی یو عالم ومو نو هغه ورته وایي زه خو زما دا بزرګ معلوموم چې دا رشا بزرګ دی څه علم ورسره شته دی او که نشته دی زما زړه کې یو 6 سوالونه دي او دا 6 سوالونه ګران سوالونه دي نو دا سوالونه پې کومه نو که د دې سوالونو جوابونه راکړه نو بس دا به چې کوم دی پیري او دا به عالمي او که د دې جوابونه را نه کړو نو بس د سره څه شی شته دی نه د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه د 2 کسانو تپوس وکړو چې موږ خو د خپل زړه حال ووایو خو ته څه لپاره روان ته په کوم نیت روان یې وي ده ورته وایي چې په دې نیت روان یم چې الله تعالی زما تربیت وکړي الله زما نه راضي شي الله زما ګناهونه معاف کړي د نیک صحبت ته دې لپاره وي اکه شان دی شو دی چې کله ورسېدل دغه پیر صاحب لا دغه بزرګ صاحب لا نو هغه چې ورته وکتل نو د یو ته وی دا کم چې د دنیا دپاره تللی ده ته وی زه ستا د خپو د لاندې د سرو د سپینو زرو خزانې ینم او اکه شان د اوشو هغه الله ډېر مال او دولت ورکړو د بل کس ته وی د عالم ته ورته وی ستا یو سوال دا دی د هغې جواب دا دی دویم سوال دا دی د هغې جواب 6 واړه سوالونه 6 واړه جوابونه وله ورکړو او ورته وی زه دا اینم چې ته به اخره کې مرتد کېږي او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وی الله تعالی داسې مقام درکوي چې ته به د بغداد په منبر باندې ناست او ستا د خولې نه به غیر اختیاري څه الفاظ وخیږي هغه الفاظ به الله جل شانه د ټولې دنیا اولیاو ته ورسي او ټول اولیاء به د ادب د وجې نه خپل سرونه ښکته یعنې په دغه زمانه کې به ستا نه لوی ولي په دغه ټیم کې نه وي د الله سره به بل څوک ستا نه نږدې نه وي اکه شانتې وشوه دغه کس له خدای پاک مال ورکو دا کوم چې د مال لپاره تلي او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هم اکه شانتې وشوه غیر اختیاري خولې نه خوځوله په خپل اختیار سره هغه الفاظ نه وي خو د خولې نه غیر اختیاري الفاظ وختل او هغه الفاظ چې کوم دی الله تعالی د ټولې دنیا اولیاو ته ورسول او دغه عالم چې نو دی د هرعقل سره چې کوم دی هغه خپل ځان سره وزیر واغستو او دی بیا د هرعقل بادشاه په لور باندې مین شو اخره کې صحیح شو په حیثیت کې چې کوم دی دنیا نه لړ